وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. په خلکو د الله دا حق ته چې څوک دې کور ته د رسېدو طاقت لري نو هغه د حج وکړي او چې څوک هم د دې حکم نه انکاري شي نو هغه ته دا معلومېدل پکار دي چې پاک پروردګار د هر څه نه بېنیاز بادشاه دی. قدرمنو حج کوونکو تاسو څومره خوشقسمته یئ چې پاک پروردګار تاسو له دا وس درکړه چې د حج غوندې مقدس سفر دپاره یې چون کړئ. وزارت مذهبي امور حکومت پاکستان تاسو ته مبارکي درکوي او دا دعا کوي چې الله دې ستاسو دا حج قبول کړي. دې کې هیڅ شک نشته دی چې د حج سفر ګران سفر دی، خو که د سفر نه وړاندې باقاعده زده کړه حاصله کړی شي نو دا سفر اسانېدی شي. د مذهبي امورو وزارت حج کوونکو د زده کړې لپاره مناسب انتظامات کړي دي. تاسو له پکار دي چې په دې پوره ځان پوهه کوئ. امید دی چې تاسو به د حج د سفر دپاره تیاری شروع کړی وي، خو د سفر شروع کول نه وړاندې یو څو خاص خبرې ذهن کې یادې وساتئ. قدرمنو حج کوونکو د حج د سفر د تیاری دوه اړخونه دي، یو روحاني یا باطني او دویم عملی یا ظاهري اړخ. روحاني یا باطني اړخ کې دا خبرې شاملې دي د نفس اصلاح، د حج مناسک زده کول او د حقوقو ادا کول، ولې عملي یا ظاهري تیاریانو کې خپل ځان ذهني او جسماني طور د ګران سفر دپاره تیارول دي. پکار دی چې دې دپاره زیات پیدل تګ او جومات سره د مونځ کولو عادت ځان کې واچوو. د تربیتي پروګرامونو شیډول د نږدې حجي کیمپ یا ضلعي انتظامي نه معلوم کړئ او دې پروګرامونو کې د شریکېدو په برکت انتظامي امور او د حج د مناسکو په باب له معلومات ترلاسه کړئ. د مذهبي امورو د وزارت له طرفه حج ته د تګ په باره کې اطلاعګانې د ډاک په ذریعه حج کوونکو ته لیږلی شي. د تګ نه کم از کم 10 ورځې وړاندې ټولو حج کوونکو له پکار دي چې سټماتې ستنې ولګئ او زړرنګي کارډ ارومرو واخلي. د ستنو وهلو انتظام به د مذهبي امورو وزارت د ډسټرکټ هیلث افسر په ذریعه کوي. دې سره سره متعلقه حجي کیمپ کې هم د ستنو وهلو بندوبست شوی دی. حج دوران کې اکثر حاجیان صاحبان د فلو ښکار کیږي. دې غرض دپاره به بهتره وي چې د فلو د ویکسین ستنې ووهلی شي. د سفر دپاره سامان کې خودو په وخت د دې خبرې خاص خیال وساتئ چې سپک او صرف د ضرورت شیان ځان سره یوسئ. د سامان وزن د 15 کیلوګرامو نه زیات نه دی پکار. دې نه په زیات سامان به ایرلاین د کیلوګرام په سر اضافي کرایه اخلي. کوشش پکار دی چې د 15 کیلوګرامو نه هم کم سامان وي، ځکه چې په واپسۍ به تحفو اخیستو سره پیټه نور هم سیوا شي. ضروري سامان دپاره مناسب سایز سوټکیس کافي دی. دې نه علاوه وړوکې شان دستي بیگ هم ځان سره ایښودی شئ. سامان ایښودو په وخت دا تسلي پکار ده چې تاسو دا ضروري څیزونه کېښودل. نارینهو دپاره د احرام په غرض ناګنډلي 4 څادرې یا 4 لوی سایز تولیې یعنې 2 جوړې د احرام څادرې، د زنانو د سر ویښتو پټولو دپاره د 1 مربع میټر احرام، 2 روماله، سپین یا تت رنګ ابا یا تاولو دپاره لوی څادر، نارینهو دپاره د احرام بیلټ، 1 جوړه بند سپلای یا چپل او د احرام حالت کې د استعمال دپاره هوایي چپل، امروزه استعمال دپاره 4 جوړې کپړې، د یخ موسم دپاره ګرم څادر، 1 سویټر، تولیه، د بسترې څادر، تسبیح، سوترۍ یا رسۍ، د صفایي دپاره د کپړې یوه لویه ټوټه، ټایلټ پیپر، غټ مارکر، د پلاستیکو ضروري لوښي لکه پلیټ، ګیلاس، د اوبو بوتل، وړوکې چمچې، د فالتو سامان کېښودو دپاره غټ او مضبوط شاپینګ بیگ، ضروري کاغذونو دپاره غاړه کې ځوړند بیگ، د حجامت دپاره سامان، د غاښونو بروش، مسواک، شیشه که ضرورت وي، د خط لیکلو دپاره ساده کاغذ، لفافې او قلم وغیره. اټچیکیز کې د سامان ایښودو نه پس په دې خپل نوم، پاسپورټ نمبر، مکتب نمبر، بلډینګ نمبر، ګروپ نمبر، پاکستان کې خپله پته او فون نمبر ضرور لیکل پکار دي. بعض اوقات په سامان د سیزونو سټیکر ولګولی شي، خو د دې یو خوا نه بل خوا ته د اړولو په وخت
دا سټیکرې لري شي ځکه پکار دي چې په غټ مارکر د سامان کوایف ولیکلی شي نو پیژنګلو به اسانه وي. یو ضروري خبره یاد وساتئ د خوراک څښاک څیزونو په اوړو پابندي ده ځکه دا څیزونه مثلا اوړه وریجې غوړي میوه او بسکټ وغیره بالکل ځان سره مه وړئ. دا څیزونه به حاجي کیمپ کې د چیکنګ په وخت ستاسو د سامان نه وویستی شي. د دې نه علاوه د خاورو تیل د نشي څیزونه د ګیس انغري اصله د نشي څیزونه چې پکې نسوار هم شامل دي او د حج د منظور شوو کتابونو نه علاوه مذهبي لیټریچر ځان سره وړل منع دي. صابون کینچي او چاقو هم ستاسو د سامان نه لرې کړی شي. د سعودي قانون تر مخه د نشي څیزونو مثلا چرس افیوم او پوډرو په ساتلو د مرګ سزا ده. حج کوونکو له پکار دي چې د چا بل چا نه څه قسمه پیکټ د ځان سره نه وړي. کله کله داسې پیکټونه ممنوع څیزونه برآمد شي او د دې سزا حج ته رسي. زنانه دي د کچ بنګړي نه اچوي ځکه چې د طواف په دوران کې د دې د ماتېدو په وجه نه صرف د دوی خپلې لیچې بلکې د طواف کوونکو خپې هم زخمي کېدی شي. قدرمنو حج کوونکو د وزارت مذهبي امور نه ستاسو د تګ اطلاع لیږلی شي. دې کې به حاجي کیمپ ته د رسېدو تاریخ لیکلی وي. تاسو له پکار دي چې په مقرر تاریخ حاجي کیمپ ته ځان ورسوئ. که چېرې اطلاع را ونه رسي نو خپل نږدې حاجي کیمپ سره رابطه وساتئ. د کور نه د روانېدو په وخت دا کاغذونه یاد سره وساتئ. وزارت مذهبي امور نه ترلاسه شوې اطلاعنامه د بینک اصلي رسید چې ستاسو تصویر پې لګېدلی وي، متعلقه بینک نه تصدیق شوي 6 فوټوان د نادره جاری کړی شناختي کارډ، د سټماتي طبي د ستنې لګولو سرټیفیکیټ، د علاج کتاب یعنی ټریټمنټ بک په شرط د دې که څه ناروغتیا له کبله څه خاص دوایي استعمالوي نو خپل ډاکټر نه ټریټمنټ بک کې د دې اندراج وکئ او د دوایي نسخه هم ځان سره وساتئ. د حج معلوماتي کتاب ښه به دا وي چې دا ټول دستاویزات یو جدا وړوکي بیگ کې کیږدئ. حاجي کیمپ ته د روانېدو په موقع خپلو خپلوانو ته په کور کې د خدای په امان ووایئ. دوی ځان سره حاجي کیمپ ته مه راولئ ځکه چې دغلته دوی ته د دننه تلو اجازت به نه وي. حاجي کیمپ ته د ننوتو په وخت د وزارت مذهبي امور اجازتنامه ښودل ضروري دي. که چېرې تاسو د حاجي کیمپ دننه حصارېدل غواړئ نو د استقبالي کاونټر نه د استوګنې سلیپ جوړ کئ او خپل سامان مقرر شوي کمره کې کیږدئ. د استوګنې کمره کې په ګدې، بالښت، څادر او کمبلې د حاجي کیمپ له طرفه وي. دې لپاره د دې څیزونو د راوړو ضرورت نشته دی. دې نه پس د حاجي کیمپ ډسپنسري نه د سټماتي ستنې د سرټیفیکیټ تصدیق وکئ. که دا هم نه وي وهلی نو ولګوئ. د دې نه علاوه ډاکټر نه خپله طبي معاینه هم وکئ. که چېرې ضروري دوایي ځان سره وړل غواړئ نو د حاجي کیمپ ډاکټر به د معاینې نه پس ستاسو دا دوایي یو ټرانسپیرنټ لفافه کې بنده کړي او خپل دستخط کول نه پس به تاسو له درکړي. ډاکټري نسخې سره دا دوایي اوس ځان سره وړی شئ. اوس تاسو متعلقه ایرلاین کاونټر ته د وزارت اطلاع ښودلو سره خپل پاسپورټ او ټیکټ ترلاسه کئ. د پاسپورټ وصولو نه پس د دې خبرې تسلي وکئ چې په پاسپورټ د سعودي کونسلیټ د ویزا په سټیکر د کونسلر دستخط شته دی. دا هم وګورئ چې پاسپورټ کې ستاسو کوایف درج دي او ستاسو تصویر پې لګېدلی دی. که پاسپورټ کې څه قسمه غلطي وي نو د حاجي کیمپ عملې سره رابطه وکئ. ګروپ لیډر د خپل ګروپ د ملګرو پاسپورټ او ټیکټ حاصلولی شي. د دې نه پس حاجي کیمپ کې جوړ شوی متعلقه بینک څانګې نه زر مبادله وصول کئ. زر مبادلې حاصلولو دپاره د بینک اصل رسید، پاسپورټ او ټیکټ ښودل ضروري دي. بینک به د ضروري کټوته نه پس ټریولر چیک او نقد سعودي ریال درکړي. مکه مکرمه او مدینه منوره کې د استوګنې کرایه د ګورنمنټ سکیم ټولو حاجیانو نه اخیستی شي. دې نه علاوه لازمي کټوتي کې د معلم فیس، ترانسپورټ او خیمې دپاره واجبات دي چې د حج کوونکو د زر مبادلې نه به کټ کولی شي. د دې خبرې خاص خیال وساتئ چې خپله زر مبادله په خپله واخلئ. د زنانو زر مبادله د دوی محرم اخیستی شي. بینک به ستاسو د پاسپورټ د ایسته شوي د لازمي کټوتۍ صفحه او یو شناختي لاکټ درکئ. د دې نه علاوه د ټریولر چک تفصیل به په یو لیکلي کاغذ حواله کئ. په دې کاغذونو پلاستیک کور وخیجوئ او فوټوسټیټ هم وکئ. د دې انتظام حاجي کیمپ کې دننه هم شوی دی. د ټریولر چک رسیدونه چې پې د ټریولر چک نمبر درج دي دې سره یو ځای مږدئ. دا بیل ځان سره وساتئ. د ټریولر چک رکېدو حالت کې به دا رسیدونه ستاسو په کار راځي.
د حج سیزن کې حاجی کیمپ کې د حج کوونکو د زده کړې لپاره روزانه لیکچر ورکولی شي. تاسو له پکار دي چې د زده کړې د پروګرامونو کې شریک شئ. حاجی کیمپ کې کینټین او دکانونه شته دی. تاسو د دې ځای نه احرام، بیلټ، ابا، ټوپیانې او د ضرورت نور څیزونه اخیستی شئ او د کینټین نه په مناسبو نرخونو د خوراک څښاک څیزونه هم حاصلولی شئ. د دې نه علاوه د ډاکخانې، ټلیفون او تارګر اسانۍ هم شته دی. د حاجی کیمپ ډسپنسري ورځ او شپه یعنې 24 غنټې د علاج په غرض پرانیستې وي. کم حج کوونکي د کاغذاتو مکملولو نه پس خپلو کورونو ته تګ غواړي نو حاجی کیمپ کې ایثارتیا او زده کړه حاصلول زیاته مناسبه ده. د ضروري معلوماتو او لارښودنې لپاره د حج ډایرکټریټ عمله او سکاوټ 24 غنټې موجود وي. اوس به تاسو له د خپل پرواز نه 8 غنټې وړاندې سره د خپل سامان حاجی کیمپ ته رسېدل وي. دغلته به کسټم او انټي نارکوټکس عمله ستاسو د سامان تلاشي اخلي او ګوري به چې تاسو ځان سره څه منع شوی سامان خو نه وړئ. د کسټم چیکنګ نه پس د متعلقه ایرلاین کاونټر ته خپل سامان حواله کوي، خو احرام او ضروري کاغذات دستي بیگ کې وساتئ. د ایرلاین ګاډي به تاسو د حاجی کیمپ نه ایرپورټ ته رسئ. دا په تاسو ده چې حاجی کیمپ کې احرام تړئ او یا هوایي اډه کې. هوایي اډه کې هم د احرام تړلو بندوبست شته دی. په هوایي اډه د دستي سامان کسټم چیکنګ او د امیګریشن کاروایی سرته رسولی شي او د ستنې کارت کتلی شي. جاز ته د تګ نه آګاهو پاسپورټ او ټیکټ دستي بیگ کې کیږدئ او صرف بورډینګ کارډ لاس کې ونیوئ. زیاتر حج کوونکي په لومړي ځل هوایي جاز کې سفر کوي. دې دپاره د یو څو څیزونو وضاحت ډېر ضروري دی. جاز د ننه کېدو په وخت به د جاز عمله ستاسو تر سیټه پورې ستاسو رهنمایي کوي. صرف بورډینګ کارډ باندې لیکلي سیټ باندې کښېنئ. خپلو ملګرو یا خپلوانو سره په ناستې زور مه ورکوئ. ناستې نه پس سیټ بیلټ وتړئ. جاز کې د دستي سامان ایښودو خاص ځای وي. دغلته تاسو خپل سامان کېښودی شئ. جاز کې د اوبو کمود او ځای تنګ وي ځکه جاز ته د خطو نه وړاندې د حاجت وغیره نه فارغه شئ. د احرام حالت کې د جاز ټایلټ استعمالول ګران دي. سفر په دوران کې تلبیه لولئ. تاسو به قریبا 5 غنټو کې جدې ته ورسئ. دا خبره یاد وساتئ چې په هیڅ موقع پردی سامان مه اخلئ او مه یې اوچت وي. کیدای شي دې کې څه ممنوع څیز وي. پوډر او چرس نیولو په شکل کې د قانون مطابق د مرګ سزا ورکولی کیدای شي. زه حاضر یم یا الله، زه حاضر یم، زه حاضر یم، ته شریک نه لرې. زه حاضر یم. بېشک ټول تعریفونه او نعمتونه ستا دپاره دي، ته شریک نه لرې. جاز نه د کوزېدو نه پس به لوی حال یعنې انتظارګاه ته راځئ. دغلته ښه په صبر او منظمه طریقه کښېنئ. دغلته نارینو او زنانو له پکار دي چې خپل پاسپورټ لاس کې وساتي، ځکه چې دواړه به په بیلو بیلو ځایونو نه د تېرېدو نه پس سعودي امیګریشن مهر لګوي. دې نه پس به کسټم هلته راشئ. دغلته خپل سامان د پیژندو نه پس بیل کوئ او کسټم عملې نه چک کوئ. دغلته مشینونه لګېدلي دي. په دې خپل ایټچي کیس، بیگ یا دستي سامان کېږدئ او په مشین د تېرېدو نه پس دا د وړاندې حصې نه اوچت کوئ. په وخت د ضرورت د کسټم عمله ستاسو سامان کولاولی او چک کولی شي. دوی به ستاسو د سامان ښه کره کتنه کوي او بیا به کلیرنس سرټیفیکیټ ولګوي. دغه حال ته د خدام الحجاج یا ویلفیر سټاف ته د راتلو اجازت نشته دی، خو د حال نه بهر او بس سټینډ باندې د پاکستان حج ډایرکټریټ عمله ستاسو د لارښودنې لپاره موجود وي. د کسټم چیکنګ نه را په دې خوا مکتب الوکلا کاونټر باندې پاسپورټ ښودلو نه پس د بس ټیکټ راواخلئ. د دې کرایه د اګاهونه پاکستان کې ستاسو د زر مبادلې نه کټ شوې ده.
د مکتب الوکلا په ټرالی سامان کیږدئ او بس سټینډ پلو روان شئ. دغلته کولیانو له څه قسمه معاوضه ورکول نه وي. مکې مکرمې ته د تلو په غرض به خدام الحجاج او نور عمله تاسو د پاره د بس انتظام کوي. دوی چې په کم ترتیب تاسو کینئ هم په هغې عمل کوي. د ناستې نه وړاندې دا تسلي وکئ چې ستاسو سامان هم په هغې بس کې ایښودی شوی دی په کم کې چې تاسو خیجئ. بس کې د ناستې په وخت سعودي اهلکار به تاسو نه پاسپورټ واخلي او بیا پاکستان ته په واپسۍ جده ایرپورټ باندې درکوي. یاد وساتئ چې د ټولې نړۍ نه حج کوونکي سعودي عرب ته راځي، ځکه د جدې په هوایي اډې د کوزېدو نه واخلې مکې مکرمې ته د تلو پورې 4 نه واخلې 8 ګنټې لګي. کله دې نه هم زیات وخت ولګي. په دې موقع تاسو له پکار دي چې د صبر و تحمل نه کار واخلئ. د جدې نه مکه مکرمه 100 کیلومتره ده. دا د ګنټې 1.5 لار ده، خو د زیات بیړ له کبله خطي لاکټ او بریسلټ اچول ضروري دي. خطي سري باندې به ډرایور د پاسپورټ د اندراج دپاره ودرېږي. دغلته تاسو بالکل مه کوزېږئ. د دې نه پس د معلم نماینده به د بس د لارښودنې په ذریعه تاسو خپل متعلقه عمارت ته بوځي. بلخوا د پرایویټ سکیم تر مخه حج کوونکي به د معلم دفتر ته د رسېدو نه پس د دوی ګروپ ارګنایزر د خپل طریقه کار مطابق د استوګنې متعلقه ځایونو ته رسئ. چې کومو حج کوونکو له حکومت د وړاندې نه د استوګنې بندوبست کړی دی، هغوی به د خدام الحجاج په ښودنه خپلو کمرو کې سامان کیږدي. د سعودي قانون تر مخه هر حاجي ته د استوګنې ځای ورکولی شي. دې کې دوی خپل سامان هم ایښودی شي. دوی ته به کټ سره سره څادر او بالښت هم ورکولی شي. هره کمره کې ایر کنډیشن لګېدلی وي او په هر فلور د یخو اوبو دپاره کولر موجود وي. د بلډینګ کې د لفټ د استعمالولو په وخت زنانو، بوډاګانو او کمزورو خلکو ته ړومبی د تګ موقع ورکول پکار دي. مکه مکرمه او مدینه منوره کې زیاتتر نوي قسمه بلډینګونه دي او دې کې انګریزي کموډونه لګېدلي وي. د دې د استعمالولو طریقه پاکستان کې زده کولو نه پس تک پکار دی او دا شان د لفټ استعمالولو په وخت تاسو له پکار دي چې دا پته وي چې ستاسو کمره په کم چت ته. د حاجت ځای او غسلخانو کې کاڼي د پلاستیک تیلې او دارنګ نور څیزونه مه استعمالوي. دې سره فلش بندېدی شي. عام طور یو غسلخانه او د حاجت ځای 10 نه تر 14 پورې کسان استعمالولی شي. بلډینګ کې لګېدلي د یخو اوبو کولر نه او 10 موکوي. د استوګنې ځای کې د سامان ایښودو نه پس مکتب یعنی معلم د دفتر نه موسسه کارډ واخلئ. عمرې ته د تلو نه وړاندې د خپلې استوګنې درک یاد ساتئ. په کار دي چې تاسو ته معلومه وي چې د عمارت نمبر څه دی، کومه کوڅه ده او د حرم شریف کومې دروازې نه دننه کیږئ. غاړه کې شناختي لاکټ او بریسلټ اچول ضروري دي. که چېرې لاره درنه هیره شي نو وارخطا کیږئ مه او اخوا دېخوا مه ګرځئ. د دې په ځای نږدې حاجي ویلفیر دفتر ته ځان ورسوئ. د استوګنې د ځای د شکایت، سامان روکېدو یا لارې هیرېدو په شکل کې پاکستانی حج ډایرکټریټ ویلفیر دفتر کې خدام الحجاج سره رابطه وساتئ او د څه قسمه شکایت درج کولو دپاره یو ملګری غوره کئ. پاکستانی خدام الحجاج او د طبي عملي غړي یو خاص وردی کې وي او د دوی په سپین کوټ د پاکستان جنډا او په احرام شنه پټی لګېدلی وي. مکه مکرمه او مدینه منوره کې د اوسېدو په هکله یو څو خبرې ښودل ضروري دي او هغه دا چې حکومت پاکستان د سرکاري سکیم تر مخه حاجیانو دپاره د ښه ځایونو پوره کوشش کړی دی. خو تاسو ته معلومه ده چې د ټولې دنیا نه په لکونو مسلمانان حج دپاره دغلته راځي او د هر ملک دا کوشش وي چې حرم سره نږدې ځای واخلي او د دې دپاره دوی زیاته کرایه هم ادا کوي. د دې مقابلې په ترڅ کې د پاکستان د حکومت د رهایشي کمیټۍ دا کوشش وي چې د مختلفو درجو ځایونه کرایه کړي، څه لرې او څه نږدې. مکه مکرمه جغرافي لحاظ سره د اوچتو او ټیټو غرونو ښار دی. دې دپاره څه ځایونه په چړهایي هم اخیستی شي. داسې صورت کې چې کم ځای تاسو له درکړی شوی وي دا قبول کړئ. البته ګنده صفایي، لفټ یا ایر کنډیشن د خرابۍ یا د اوبو کموت په صورت کې پاکستان هاوس یا نږدې ویلفیر دفتر کې شکایت کولی شئ. مدینې منورې ته د تګ دپاره د بسونو انتظام به معلم کوي. تاسو د خپل معلم نه د تګ نیټه معلومه کوئ.
مکې نه مدینه 400 کیلومتره ده. د دې دپاره ایر کنډیشن بسونه دي او د دې کرایه د مخکې نه تاسو نه اخیستې شوې ده. دا لار د بس په ذریعه د 6-8 غنټو ده. مدینه منوره کې د حصارتیا په موقع څه قسمه مسلې راپېښېدو لړ کې تاسو پاکستان هاوس سره رابطه کولی شئ، خو بغیر د څه ضرورت پاکستان هاوس چکرې مه لګوئ. د دې په ځای خپل زیات پام موز او عبادت ته وردین کوي. یو خبره نور هم یاد ساتئ چې د حج نه وړاندې مدینې منورې ته د تګ په وخت احرام ځان سره ساتئ او لږ غوندې سامان ځان سره یوسئ، ځکه چې بیا به واپس هم دغلته راځئ. د حج نه پس سره د خپل ټول سامان مدینې ته ځئ، ځکه چې د حج نه پس به تاسو نیغ د مدینې نه جدې ته روانې کوئ. د مکې مکرمې نه مینا، عرفات او مزدلفې ته د تګ دپاره د بسونو انتظام به ستاسو مکتب کوي. پکار دي چې د تګ نه وړاندې د خپل مکتب نه د خیمو کارډونه واخلئ. کله کله د زیات رش په وجه ټریفیک ودرېږي، نو بسونه د حصارتیا په وجه لیټ شي، ځکه صبر او تحمل سره د بسونو انتظار کوي. دا د معلم ذمواري ده چې د بسونو انتظام وکړي. د بس په چتونو مخیجئ، داسې څه پیښه هم کیدی شي. د مکې مکرمې په رنګ مینا کې هم پاکستانی حج ډایرکټریټ دفتر او هسپتال شته دی. د دې نه علاوه مینا او عرفات کې پاکستانی خدام الحجاج او ګرځنده طبي ډلې اوړي. مینا او عرفات کې د حصارتیا په موقع نور کې ډېر مه ګرځئ، دا شان تاسو ته تاو لګېدی شي. شیطان په کاڼو د ویشتو په وخت او قربانۍ ته د تلو په موقع د خیمې لار یاد ساتئ، خاص کر د سړک نوم او نمبر مه هیروئ په کومې چې ستاسو خیمه ده. جمرات باندې کاڼو ویشتو دپاره د تګ راتګ بېلې بېلې لارې دي. کله چې رش زیات وي نو کاڼو ویشتو دپاره مه ځئ، ځکه چې څه قسمه پیښه هم کیدی شي. زنانو او کمزورو خلکو په ځای د دوی محرم یا ملګري شیطان په کاڼو ویشتی شي. د کاڼو ویشتو نه پس هم په هغې لارې بیا مه واپس کیږئ، د واپسۍ په غرض جوړه کړې شوې په بلې لار راځئ. دې سلسله کې سعودي رضاکار به ستاسو لارښودنه کوي. حکومت پاکستان سعودي عرب کې د حاجیانو د اسانتیا په خاطر ګڼ مرکزونه قایم کړي دي. د دې لوی دفتر پاکستان هاوس مکه مکرمه کې دی او مدینه کې 2 پاکستان هاوسونه دي. د دې نه علاوه د حاجیانو د استوګنې ځایونو سره نږدې ویلفیر سنټرې او ډسپنسریانې جوړې کړي شوي دي. د خیر ښېګړې دفترونو یو څو څانګې دا دي: شعبې ګمشدګي، که ستاسو سامان روک شي یا په خپله لار هیره کوي، یا که ستاسو ټریولر چیک یا د جاز ټیکټ بېدرکه شي، نو دغه څانګه د دې په بدل کې د ډوپلیکیټ جاري کولو کې ستاسو ملګرتیا کوي. شعبه امراض و موت د ناجوړه او حق رسېدلو حاجیانو په باره کې د معلوماتو ترلاسه کولو دپاره دې څانګې سره رابطه کولی شئ. شعبه شکایات د استوګنې یا نور څه سلسله کې چې څه شکایت وي نو دغلته درج کولی شئ. دا څانګه به د ستاسو د شکایت لیږل کولو کوشش کوي. د اطلاعاتو شعبه دا څانګه د کمپیوټر په ذریعه د حاجیانو مکمل معلومات ځان سره ساتي. که تاسو د چا حاجي د مکتب، رهایش یا په دې هکله نور څه قسمه معلومات حاصلول غواړئ نو دې څانګې سره رابطه کولی شئ. صرف هغه ګروپ ارګنایزر چې د مذهبي امورو وزارت سره رجسټرډ دي پرایویټ سکیم تر مخه د حاجیانو ډلو بوتلو کې اختیارمند دي. دغه ګروپ ارګنایزر د پرایویټ سکیم تر مخه د حاجیانو دپاره د ډلو انتظاماتو کولو ذمه دار دي. وزارت د دوی د کارونو څارنه کوي. د ګروپ ارګنایزر خلاف څه قسمه شکایت صورت کې نږدې سیکټر آفیس یا پاکستان هاوس سره رابطه وکړئ. مذهبي امورو وزارت صرف دوی له د حج پاسپورټونه ورکوي او د سټماتې ستنې لګولو انتظام کوي. پرایویټ سکیم تر مخه ګروپ ارګنایزر د هوایي جهاز د ټیکټ، سعودي عرب کې د رهایش، تګ راتګ او د خیمو په خپله بندوبست کوي. هیله لرو چې تاسو به انتظامی امورو په هکله ضروري خبرې یادې ساتلي وي. که تاسو نور څه معلومات حاصلول غواړئ نو نږدې حاجي کیمپ سره رابطه وکئ. ښه به دا وي چې حاجي کیمپ کې د کیدونکو زده کړې پروګرامونو کې شریک شئ. لبيك
ای الله زه حاضر یم ته شریک نه لرې زه حاضر یم بېشک ټول تعریفونه او نعمتونه ستا دپاره دي او ملک هم او شریک نه لرې حج د اسلام د بنیادی ارکانو یو رکن دی او ژوند کې یو ځل په هر آزاد عاقل بالغ او وس لرونکي مسلمان باندې فرض دی حج د هر مسلمان خواهش او د ژوند ړومبنی نصب العین دی د حج 3 قسمونه دي حج افراد حج قرآن حج تمتع حج افراد دا هغه طریقې ته وایي کله چې یو حج کوونکی احرام تړلو په وخت صرف د حج نیت وکړي دې دوران کې حج کوونکی عمره نشي کولی ولی صرف حج ادا کولی شي حج قرآن دې طریقه کې حج کوونکی د میقات یا د دې نه وړاندې د عمرې او حج یو ځای احرام تړي او د عمرې او د حج نیت کولو سره نه د احرام پرانیزي نه د ویښته کینچي کوي او هم په دغه احرام کې د حج ټول مناسک ادا کوي حج تمتع دې کې د حج په میاشت کې میقات یا میقات نه وړاندې احرام وتړي او د عمرې نیت وکړي د عمرې ادا کول نه پس د ویښته کینچي کوي او احرام پرانیزي او بیا د په اتم ذوالحج یا د دې نه مخکې د حج احرام وتړي او د حج اراده وکړي اکثر پاکستانی حج کوونکي د حج تمتع نیت کوي حج تمتع کوونکو حجانو لا مکې مکرمې ته رسېدو سره عمره کول وي دې دپاره احرام میقات یا د دې نه وړاندې تاول وي د حج تمتع کولو طریقه دا ده د احرام تړلو چل د احرام تړلو نه وړاندې ویښته او نوکونه کټ کوي او غسل وکوي که چېرې حاجي کیمپ یا هوایي ډه باندې احرام تړل وي نو بیا د دوباره غسل ضرورت نشته صرف اودس کافي دی احرام تړلو په وخت 2 ناګنډلي صادرونه په بربند وجود داسې تړل دي چې یو صادر لاندې د پرتوک په حیثیت شي او دویم صادر د وجود برنی حصې نه تاو کوي هوایي چپل یا داسې پیزار خپو کې پکار دی چې د خپې غټ اډوکې بربند وي ضروري کاغذونو او پیسو له بیلټ د لاندیني صادر د پاسه وتړئ زنانه دی په عامو جامو کې وي صرف سر باندې د زنانو د احرام رومال داسې تړل پکار دي چې مخ ښکاره وي او ویښته پټ وي د مخ نقاب داسې پکار دی چې په سحري چادر نه لګي باقي د لباس او تن پټولو دپاره ابا یا برکه استعمال کوي په زنانو د کولو پیزار هیڅ پابندي نشته دی د احرام د لباس مکمل کېدونه پس 2 رکعته نفل د احرام ادا کول پکار دي د نفل دوران کې دی سر پټ وي خو سلام نه پس سړی دی سر نه صادر لري کی خو دواړه اوږې دی پټي یاد وساتئ چې د سم لاس اوږه د طواف په وخت بربنډه ساتل وي سر نه د صادر لري کول نه پس د عمرې نیت وکئ ای الله زه د عمرې نیت کوم ته دا قبول کې او ماته اسان کې د عمرې نیت که عربی کې راځي نو خپخه ورنه هر ژبه کې دا نیت کولی شئ د نیت نه پس 3 ځله تلبیه ویل پکار دي سړی دی په اوچت آواز او زنانه دی په رو لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک زه حاضر یم ای الله زه حاضر یم ته شریک نه لرې زه حاضر یم بېشکه ټول تعریفونه او نعمتونه تا دپاره دي او ملک هم او ته شریک نه لرې اوس تاسو د احرام په حالت کې او د دې پابندۍ په تاسو لازمي دي حالت احرام کې دا څیزونه حرام دي خوشبو لګول د سړو دپاره ګنډلې جامې نوکونه کټ کول حجامت جوړول یا ویښته شکول د ښځې خاون کوروالی ښکار کول خپلو کې جګړه یا ګنده خوله خوځول د سړو سر یا مخ پټول د زنانو مخ داسې پټول چې صادر یا نقاب مخ سره لګي د سړو داسې پیزار اچول چې خپه ورکې پوره پټه شي دغه سلسله کې نور معلومات تربیتي پروګرامونو کې د شریکېدو په ذریعه حاصل کوي حرم شریف ته په رسېدو کله چې په خانه کعبه ړومبی نظر پریوځي نو اخوا دېخوا د کتونه بغیر دا دعا ولولئ
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله د ټول نه لوی دی، الله د ټول نه لوی دی، الله د ټول نه لوی دی، الله نه سوا بل معبود نشته دی، الله د ټول نه لوی دی. او بیا دې سره ډیر عجزۍ سره دا دعا هم وغواړئ چې ای الله زه ژوند کې کومه جایزه دعا غواړم نو دا قبول کړې. دې نه پس د بیت الله د دروازې نږدې ترین ګوټ کې حجر اسود پلو روان شئ. د حجر اسود نه واخلې د دالان پوړو پورې یو پټۍ جوړه شوې ده. پټۍ ته د رسېدو نه وړاندې د تلبیې ورد بند کئ. داسې ودرېږئ چې مخ مو بیت الله پلو او سم لاس ته پټۍ وي. د پټۍ الټه لاس ته په ولاړه استبا وکئ، یعنی احرام پاسنی صدر د سم لاس د ترخ لاندې راوباسئ او په الټه اوږه واچوئ او د طواف نیت وکئ. ای الله زه ستا د رضا دپاره د دې حرمت کور د اوو چکرو اراده کوم، دا ما دپاره آسان کې او دا قبول کې. اوس لږ سم لاس پلو لړ شئ او پټۍ د پاسه دا شان راشئ چې سینه او مخ مو حجر اسود پلوي. دې نه پس الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله ویلو سره لاس غوږونو پورې بوتلو سره ځوړند کئ. دا د حجر اسود استقبال دی. بیا د دواړو لاسو تلی حجر اسود پلو کئ چې د لاسونو شا ستاسو مخ پلوي او حجر اسود ته اشارې سره دا ووایئ بسم الله الله اکبر والله الحمد او تلی ښکل کئ. دې ته استلام ویلی شي. اوس تاسو په پټۍ سم لاس ته واوړئ او طواف داسې شروع کئ چې خاکنه کعبه ستاسو الټه لاس ته وي. طواف په وخت نارینه دی خپل سمه اوږه کولاو ساتي او ړومبنو درو پیرو کې دی لږ تیز تیز چلی او اوږې دې خوځئ. دې ته رمل وایي. دا دواړه سنت دي. د طواف هر چکر کې چې کمې دعاګانې یادې وي لوستی شئ. رکن یماني پورې درېیمه کلمه بار بار ووایئ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الله تعالی پاک ته او ټول تعریفونه الله د پاره دي او د الله تعالی نه علاوه هیڅوک د عبادت قابل نه دی. الله د ټولو نه لوی دی. نه څوک طاقت د نیکۍ یا د بدۍ نه د بچ کېدو لري سوا د الله د توفیق نه چې ډیر اوچت شان او زبرګۍ والا دی. رکن یماني نه د حجر اسود پټۍ پورې دا دعا لولئ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرات حسنة وقنا عذاب النار. ای زمونږ رب مونږ دنیا کې هم سرخرو او آخره کې هم سرخرو ساتې او مونږ د دوزخ د عذاب نه بچ کې او نیکوکارو سره مو جنت کې داخل کې. ای د لوی عزت خاوند د معاف کولو والا او د ټولو جهانونو پاللو والا. د زیات رش په وجه حجر اسود ښکلول ډېر ګران دي. دې دپاره کله چې حجر اسود پټۍ ته ورسئ نو دواړه تلي حجر اسود پلو کوئ او بسم الله الله اکبر ولله الحمد ویلو سره لاسونه ښکل کوئ. ستاسو د طواف یو چکر مکمل شو. په وخت د طواف بیت الله پلو نه مخ نه سینه او مشا کوي او اخوا دیخوا هم مه ګورئ. داسې چې اووه چکرې ووهئ نو ستاسو طواف مکمل شو. اوس تاسو ملتزم ته راشئ. دا د حجر اسود او بیت الله د درشلي ترمنځه ځای دی او دا دعا د قبلېدو ځای دی. که چېرې د رش په وجه ملتزم باندې د دعا غوښتو مکمل او نشي نو د لرې نه هم دې پلو مخ کوئ او ښه عجزۍ سره دعا وغواړئ. دې نه پس دواړه اوږې پټې کوئ او مقام ابراهیم باندې 2 رکعته مونځ واجب الطواف ادا کوئ. که چېرې دغلته هم ځای نه وي نو چې کم ځای دغلته په اسانه میلاو شي نو د 2 رکعاتو واجب الطواف مونځ ادا کوئ او چې په زارۍ دا دعا وغواړئ. اوس تاسو د آب زمزم څکلو ځای ته راشئ او ښه ډېرې اوبه وڅکئ او ورسره دعا هم غواړئ. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ای الله زه تانه
د کلاو رزق د ګټې علم او د هرې بیمارۍ نه د خلاصي دعا غواړم. اوس د حجر اسود نهم استلام د پاره بیا په پټۍ راشئ او دغلته نه سعی یعنی د صفا او مروه ترمنځه د 7 چکرو لګولو دپاره د صفا ډبکو پلو ان الصفا والمروه من شعائر الله ورد کولو سره روان شئ. د صحیح نیت: ای الله، زه د صفا او مروه ترمنځه د 7 چکرو نیت کوم. دا زما دپاره آسان او قبول کې خپل نظر په بیت الله ساتلو او 3 ځله الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله ویلو او لاسونو داسې اوچتولو سره لکه چې دعا دپاره اوچتوي او بیا 3 کلمې ویلو سره د صفا نه مروه پلو روان شئ. د سعا لاره کې 2 شنې ستنې دي. دې منځ کې سړي به تیز تیز تک کوي او زنانه به منډې نه وهي. مروه ته په رسېدو د صفا په رنګ د مروه د پاسه د بیت الله پلو مخکې او لاسونه به د دعا په رنګ او لږ په تیزه 3 ځلې الله اکبر لا اله الا الله ووایي او بیا د دعا وغواړي. 1 چکر مکمل شو. اوس د 2م چکر دپاره مروه نه صفا ته تک شروع کوي او د لومبي چکر په شان 3مه کلمه او د شنو ستنو ترمنځه تیز تګ هم دا عمل جاري وساتئ. 2 چکره مکمل شول. 7م چکر به په مروه مکمل شي. یاد دی وي د صفا نه مروه پورې 1 چکر دی. اوس د عمرې ارکان مکمل شول. نارینه به د احرام پرانستو نه وړاندې د سر ویښته لږ شان کینچي کوي او زنانه به د کونسۍ نه 1 پور برابر ویښته کټ کوي. دې سره د احرام پابندیانې ختمې شوې او عمره مکمل شوه. 2 رکعاته د شکرانې مونځ ادا کوي. د عمرې مکمل کول نه واخلې تر حجه پورې نفلي طواف د وس مطابق جاري وساتئ. د عامو جامو او د رمل نه بغیر وي. اوس د حج د ورځو انتظار کوي. حج د 5 ورځو وي. د 8م ذوالحج په سحر یا د 9م ذوالحج د شپې نه به د خپل قیام د ځای نه احرام وتړئ او مینا ته به روان شئ. د حج د 5 ورځو دپاره چې مینا، عرفات او مزدلفه او بیا واپس مینا کې تیریږي دومره سامان ځان سره وساتئ څومره چې ضرورت وي. نور ټول سامان مکه مکرمه کې خپل استوګنې ځای کې پرېږدئ. مکې نه مینا پورې د بسونو انتظام به معلم کوي. دا به مینا کې تاسو خپلو خیمو ته رسئ. د خپلې خیمې، کوڅې او د سړک د درک نمبر د وړاندې نه د معلم د مکتب نه حاصل کوي. 8م ذوالحج باندې مینا ته د رسېدو نه پس د ماسپښین، مازدیګر، ماښام او ماسخوتن مونځونه به دغلته کوي او دې سره د الله ذکر جاري وساتئ. شپه مینا کې تیره کوي او بله ورځ په 9م ذوالحج د سحر د مونځ نه پس د مکتب طرف نه درکړې شوي بس کې عرفات ته روان شئ. د تګ په وخت خشوع خضوع سره تلبیه، تشریک، تکبیر، درود شریف او دعاګانې لولئ. د وقوف عرفات وخت د نور د زوال نه شروع شي او نور پرېوتو نه وړاندې پورې عرفات کې قیام ضروري دی. د مازدیګر نه واخلې تر نور پرېوتو پورې وخت د حج د ټول نه قیمتي وخت دی. که ممکن وي قبلې پلو مخ کوئ او توبه استغفار کوئ او دعا غواړئ. دا وقوف عرفه دی او د حج د ټول نه لوی رکن دی. نور پرېوتو نه پس به مزدلفه ته روانېږئ. د ماښام او ماسخوتن مونځ به په یو ځای مزدلفې ته په رسېدو ادا کوي. دغلته د شپې څه آرام او څه ذکر و اذکار وکئ او هم د مزدلفې میدان کې به شیطان په کاڼو د ویشتو دپاره کاڼي جمع کوي. په 10م ذوالحج مزدلفه کې د سحر د مونځ نه پس به مینا ته روانېږئ. وقوف مزدلفه د حج واجب دی. په 10م ذوالحج مینا ته په رسېدو به ټولو نه وړاندې تلبیه بنده کوي او لوی شیطان به په 7 کاڼو اولئ. د دې نه پس به قرباني کوي. د قربانۍ دپاره اسلامي ترقیاتي بینک او نور ادارو لخوا کوپنې خرڅېږي. دوی د قربانۍ وخت هم وښیي. د قربانۍ نه پس د سر ویښته خرول ضروري دي. دې نه پس ولامبئ او عام د کور کپړې واچوي او طواف زیارت دپاره مکې مکرمې ته روان شئ. دا طواف په 11م او 12م ذوالحج هم کېدی شي. دې نه د فارغېدو نه پس به واپس مینا ته راځئ. 11م او 12م ته به مینا کې حصارې کوي.
دې کې به ترتیب سره شیطانان په کاڼو اولی، اول وړوکې، بیا منځنی او بیا لوی. مینا کې د ایسارتیا په موقع ذکر الهي او عبادت کوي. په 12 ذی الحج د انور پرېوتونه وړاندې مینا نه مکې مکرمې ته روان شئ. اوس د حج ټول ارکان مکمل شول، صرف طواف ودا چې اخري واجب دی لا پاتې دی. دې کې استبا، رمل او سعی نه وي او د حج نعمت هم تاسو ته حاصل شو او په دې شکر ادا کوي. که د چرې حج نه وړاندې مدینې ته تللی نو اوس د خپل پروګرام مطابق جدې ته روان شئ او چې څوک د حج نه پس مدینې منورې ته ځي نو هغوی د خپل تیاری وکړي، ځکه چې دوی به بیا د مدینې منورې نه جدې ته ځي. مدینې ته د تګ نیټه به تاسو ته معلم ښیي. د مکې نه مدینې منورې پورې سفر کې دا تصور کوئ چې تاسو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دربار کې حاضرېږئ، ټول پام الله او رسول صلی الله علیه وسلم پلو وګرځوئ. د حج د مناسکو نه پس لوی ارمان او جذبه مدینه کې د حضور صلی الله علیه وسلم د روزي وي او ولې دې نه وي. پخپله الله وایي که تاسو په خپل ځان ظلم کړی وي نو زما نبي صلی الله علیه وسلم څخه راشئ او ما ته استغفار کوئ. زما رسول صلی الله علیه وسلم دې هم تاسو دپاره استغفار وکړي، تاسو ته به معلومه شي چې زه توبه قبلونکی او رحیم یم. دا هغه پاکه ځمکه ده چې حضور صلی الله علیه وسلم پرې ګرځېدلی دی. ډېر په ادب او احتیاط سره سوچ کوي چې اسلام، قرآن او کعبه دا ټول نعمتونه د حضور صلی الله علیه وسلم په ذریعه مونږ ته ملو شوي دي. د دې ښار ټولو کې مقدس ځای مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم دی او دې کې د حضور صلی الله علیه وسلم روزه ده. مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې درود شریف ورد سره خپله سمخ په جومات ته وردننه کوي او دعا وغواړئ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك. که مکروه وخت نه وي چې هر چرته ځای عمومي 2 رکعاته تحیة المسجد ادا کوي. ریاض الجنه کې دا دعا وغواړئ: ای الله، زه ستا د کرم په وجه زه د مقدس ځای ته وردننه شوم او دې ته ستا محبوب د جنت باغ ویلی دی. ای الله، چې کله څوک ته جنت کې دننه کې نو بیا یې نه وباسې. ما هم اوس دوزخ ته مه لیږه. بیا ډېر ادب سره د حضور صلی الله علیه وسلم روزې پلو روان شئ. روزه مبارک کې د جالۍ لوی سورې د حضور صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته دی. دغلته لاندې سترګو سره په ادب ودرېږئ او په رو آواز صلات و سلام ووایئ. اوچت آواز منع دی، دې دپاره په رو وایئ: السلام علیکا ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ. بیا سم لاسته د اخوا کېدونه پس دویم سورینه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خدمت کې سلام وړاندې کوي: السلام علیکا یا ابوبکر خلیفۃ الرحیم علیک. بیا نور سم لاسته دریم سورینه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خدمت کې سلام عرض کوي: السلام علیکا یا عمر امیر المؤمنین. دینه پس نور سم لاسته د کېدونه پس مخ قبلې ته کوي او دعا وغواړئ او د زړه ټول ارمان پوره کوي. ای الله، تا په خپله ویلي دي چې زما د نبي صلی الله علیه وسلم په خدمت کې څوک راشي او استغفار وکړي، زه به د هغه توبه قبلوم. مدینه منوره کې د ایثارتیا په موقع د حضور صلی الله علیه وسلم په روزې مبارکې چې څومره کیدی شي سلام او درود لیږئ. سعودي حکومت د زنانو دپاره د نور خطونه واخلي زوال او ماسپښین موزه پورې بل وختونه مقرر کړي دي. دوی دې هم په دې وخت درود او سلام لځي.
ریاض الجنه حضور صلی الله علیه وسلم ویلی دي چې زما د کور او منبر ترمنځ ځای د جنت د باغونو یو باغ دی. د ریاض الجنه دی حصہ کې محراب رسول صلی الله علیه وسلم دی. صفه دغه ډب کې باندې با ورځ او شپه صحابه کرام د دین تعلیم حاصلولو. مدینه منوره کې تاجدار مدینه صلی الله علیه وسلم د خپل ژوند اخري 10 کاله تیر کړي دي. دغلته په قدم قدم برکتونه دي ځکه چې د دواړو جهانونو مالک دغه کوڅو کې تګ راتګ کولو. حضور صلی الله علیه وسلم به هر څیز سره ډېره مینه کوله. دې دپاره د چا انسان زړه خوکول نه دي پکار. د مدینې یو څو زیارات دا دي: جنت البقیع دا د مدینه مبارکه مشهور قبرستان دی. حضور صلی الله علیه وسلم دغلته د خښو د پاره د جنت زیره کړی دی. دغلته په زرګونو اصحاب کرام او اهل بیت خښ دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د هر جمعې د سحر د مانځه نه پس دغلته راتلل او د دوی د پاره به دعا کوله. مسجد قبا دا جماعت د حضور صلی الله علیه وسلم په وخت کې ړومبنی جماعت دی. دا د مدینې د آبادۍ نه 3 میله لرې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی دي چې کم کس دغه جماعت کې 2 نفله وکړي دته د عمرې ثواب رسي. آقا نامدار صلی الله علیه وسلم به د قاضي په ورځ سحر د مونځ دپاره کله پیدل او کله سور مونځ له دغلته راتله. مسجد قبلتین دا هغه جماعت دی چرته چې قبلې ته د مخ اړولو حکم راغلی و. دا تاریخي جماعت دی. دې ته هغه حیثیت حاصل دی چې بل هیڅ جماعت ته نه دی حاصل. دا ځکه چې کله حضور صلی الله علیه وسلم د ماسپښین د مونځ 2 رکعته کړي وو چې د الله تعالی نه وحی راغله چې مسجد حرام خپله قبله کوي او تاسو د مونځ په حالت کې د بیت المقدس نه بیت الله شریف ته تاو شوئ. احد غر د احد غر خپل اصلي شکل کې تر اوسه موجود دی. پاک نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دي چې احد ما سره مینه لري او زه احد سره. د احد معرکه دغلته شوې وه. د دې خواوشه د احد د شهیدانو زیارتونه دي. دې کې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنهم شامل دی. پاک نبی با هفته کې یو ځلې د احد د شهیدانو د دعا لپاره دغلته راته. د مدینې منورې تبرکاتو کې اهم شی کجوره ده او دې کې خاص کر اجوا داسې کجوره ده چې پاک نبی صلی الله علیه وسلم به ډېره خوښوله. مدینه منوره کې د کجورو منډی ده او دغلته کجورې ارزانې وي. مدینې منورې نه رخصتي او اخري دعا. تاسو چې کله د مدینې منورې نه رخصتېږئ نو په دغه موقع مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې د 2 رکعاتو مونځ نه پس د حضور صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې ته راشئ او الوداعي سلام وړاندې کوئ او د خپل مور او پلار عزیزانو او دوستانو دپاره دعا وغواړئ. د حضور صلی الله علیه وسلم نه په جدای غمگین شئ او دا دعا کوئ چې پاک پروردگار دې تاسو بیا بیا حج او د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم روزه تراولی. آمین. اوس با تاسو د خپل پروګرام مطابق جدې یا مکې مکرمې ته روانېږئ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد